نو باغې کې یو د قوم سمودو د حضرت صالح علیه السلام نه سوال وکړو چې کوته دې ګټې نه مونږ له اوخه پیدا شي او هغه اوخه چې کوم دې زمونږ په مخ کې لنګ شي بچي راوړي نو مونږ په تا باندې ایمان راوړو. دا سوال د حضرت صالح علیه السلام نه وکړو، حالانکه دا سوال بیهوده و، ښکلی سوال نه و. نو الله جل شانه د هغې ګټ نه چې کوم دې اوخه پیدا کړه لبلار به اوخه او د صالح علیه السلام هغه قوم ورته کته د هغې مخ کې لنګه شوله او ټولې علاقې له به پی ورکول. نو دغه سوال خو دی وکړو، جواب راغی، اوخه پیدا شوله، خو وروستو بیا هم دی هغه حکم پوره نه کړو، د هغې اوښې چې کوم احکامات الله را لېږلي هغه دی پوره نه کړل او په صالح علیه السلام باندې ایمان را نه وړو. نو الله جل شانه پې عذاب راوست او د دغې وجه نه چې کوم دی هغوی کافران وګرځېدل. او دویم د بني اسرائیلو کې د حضرت عیسی علیه السلام نه خپل حواریینو خپلو امتیانو سوال وکړو چې زموږ دپاره د اسمان نه تیار دسترخوان راکوز کا چې هغه راشي او کیني دلته کې دسترخوانه په هغې مونږ قسمه قسم خوراکونه پراته دي هغه مونږ وکړو نو په تا باندې ایمان راوړو. نو هغه الله جل شانه هغه خبره دی پوره کړله او د اسمان نه تیار دسترخوان راکوز شو، دی به خوراکونه وکړل، د هغې نه پس یې ایمان را نه وړو. نو الله پې عذاب راوستو، د مشرانو نه خنزیران جوړ شو او د کشرانو نه شادوګان جوړ شو، شکلونه یې مسخه شو، الله پې عذاب راوستو.